السلام علیکم. پرون دوه ډیر اهم واقعیات شوي دي. یو خو وکیلانو په کراچۍ کې چې کم اجلاس کړی کې ډیر سخت تنقید کړی په حکومت، په قاضي صاحب او په دې نظام باندې کم چې آئینی ترمیم راولي. او دویم د بلاول او د مولانا 2-3 غنټې ملاقات شوی او بیا د نه پس چې پریس کانفرنس شوی، نو پای کې مولانا وی چې زمونږ او د بلاول دی پیپلز پارټي اتفاق وشو. اتفاق پسو شو. آیا د آئینی ترمیم پاس کولو باندې مولانا د حکومت مرګستیا کوي؟ تاریخ خدا دی چې مولانا همیشه خپل قیمت اغسته او د حکومت او د طاقتورو مرګستیا یې کړي، خو خلکو ته اول لږ امید پیدا شوی چې دې پرې لوکیدي شي هغوی د عوامو د خواهشاتو مطابقي. نو ما ته خو نه ښکاري، ځکه چې مولانا صاحب همیشه اول پریشر اچي او بیا خپل قیمت وصولي. نو که داسې وکړو نو سیاست خو مخکې نه هم د خیبر پښتونخوا نه ختم شوی و، خو ځان به نور تم نقصان ورکي، ځکه چې کم د آئینی ترمیم راځي دا عدالتي ډانچه بالکل تباه کوي او د دې بداشي چې د مافیا حکومت به برقراري مستقل بشي او عوامو ته پکې هیڅ نه ملاويږي. نو که چېرې مولانا صاحب د آئینی ترمیم دپاره د حکومت او د اسټابلیشمنټ مرګستیا وکړه، تاسو به ګورئ اوس دا ډرامې د عوامو نه نشي پټېدی. سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.